الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله لره تسبیح وی هر آغا سیز چې په اسمانونو او په ځمکه کې دی. الملك القدوس العزيز الحكيم، آغا الله چې بادشاہ دی، پاک دی، زورور دی او حکمت والا دی. هو الذي آغا ذات بعث في الأميين رسولا، چې راویلیږو په امیانو کې پیغمبر، منهم د هغې د جنسه چې انسان دی، یتلو علیهم آیاته، چې لولي پې احکامات زمونږ، ویزکیهم او پاکی یې د شرک نه، ويعلمهم الكتاب والحكمة او خيوة قرآن وحديث، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، اگر چې د مکې دا خلق د دې نه مخکې ښکاره ګمراه و، وآخرین منهم او اغنور خلق لما يلحقوا بهم، چې دې سره ملحق نه دی، د دې نه مخکې تیر شوی دی. وهو العزيز الحكيم، الله زورور دی او حکمت والا دی. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا د الله خصوصي کرم دی چې کوي په هغه چا چې اراده ورته وشي. والله ذو الفضل العظیم، الله خاوند فضل دی او لوی دی. مثل الذین حملوا التوراة، مثال د هغه کسانو چې موږ له تورات ورکړو چې یهودیان دي، ثم لم يحملوها، عمل پې اونکو، کمثل الخمار، په شان د خرو دي، يحمل اسفارا، چې صرف د کتابونو لوډ برداشت کوي. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ډیر ناکار دی مثال د هغه قوم چې دروغ ګڼي احکامات د الله. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لار نه ښیي قوم د ظالمانو ته. قل حضور وتوایا یا ایها الذین هادو، اے یهودیانو، ان زعمتم کستاسو دا خیالی، انکم اولیاء لله من دون الناس، چې تاسو دوستان د الله یې په ځای د نورو خلکو، فتمنوا الموت، بیا خو مرګ غواړئ، ان کنتم صادقین، که رښتوني یې. ولا يتمنوه ابدا، دی اچری مرګ نه غواړي، بما قدمت ایدیهم، په سبب د اعمال خپلو. والله علیم بالظالمین، الله خپو یې دی په ظالمانو. قل حضور وتوایا ان الموت الذي تفرون منه، مرګ هغه څیز دی چې تاسو به ترې تښتئ، فانه ملاقیکم، لیکن تللی ترې نشئ. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، بیا به واپس کړی شئ د پاره د حساب کتاب هغه خدای ته چې پوهېږي په پټو په ښکارو. فینبئکم بما کنتم تعملون، نه به خبردار کی تاسو لره په عمل ستاسو. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، چې کله تاسو ته اذان وکړي شي د جمعې د منځ، فاسعوا الى ذکر الله، نو کوشش وکړئ د الله پاک په احکاماتو د عمل کولو، یعنی د عبادت. وذروا البیع، اغستل خرڅول پرېږدئ. ذالکم خیر لکم، دا ستاسو د پاره غوره ده، ان کنتم تعلمون، که پوهیږئ. فاذا قضیت الصلاة، هر کله چې مونځ ادا کړئ، فانتشروا فی الارض، بیا ازادي را. وابتغوا من فضل الله، چې تلاش وکړئ د فضل د الله. واذکروا الله کثیرا، الله ډېر یادوئ. لعلکم تفلحون، چې کامیاب شئ. وإذا رأوا تجارة أو لحما انفضوا إليها، کله چې اولید د صحابو هغه مال د تجارت او د هغې هغه ډنډوره، نو دوی خواره شو ستا د خوانه. وترکوک قائما، او تی یوازې پرېښودې. قل حضور ورته ووایه ما عند الله خیر من اللهو، د الله پاک په نیز باندې ډېر غوره دي دا ناسته د الله د پیغمبر سره د تماشونه. ومن التجاره، او د سوداګرۍ نه. والله خیر الرازقین، الله غوره رزق ورکوونکی دی. منګه سوره جمعه وی، سوره جمعه وروسته د سوره صف نه نازل دی، 110 نمبر سورت دی او مدنی سورت دی. الله پاک پکې تسلسل هغه د سوره صف کړی دی او هغه احکامات پکې ذکر کړي دي چې کوم د انسان د فیدی دي او کوم د انسان د عزت د سیوا کولو دي. څلور خبرې پکې کړي دي. الله او د رسول د دې خیال ساتل، او په خپل مال او په خپل ځان سره د الله پاک رضا حاصلول. یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز العلی حکیم.
تسبیح هغه ذات لره دی، تعریفات هغه ذات لره دی چې دغه په کمانډ کې اسمان او ځمکه د هغه بادشاه دی، هغه پاک دی، هغه زورور دی او هغه حکمت والا دی. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، هغه ذات دی چې را لېږلی دی په امیانو کې. د امیانو نه مقصد دا دی چې هغوی د پیغمبر نه دی راغلی، په شپږ نیم سوه کاله کې هغوی ته پیغمبر نه دی راغلی. او یو قول دا دی چې دا چونکې د بني اسماعیلو نه د بني جرهم د قبیلې خلک و قریش، نو دوی ته په بني اسماعیلو کې پیغمبر نو راغلی د اسماعیل علیه السلام نه پس، نو په دې وجه باندې دوی ته امی وویلی شو. امی موږ هغه چاته وایو چې د دین عبوري نه او د دین علم ورته حاصل نه. یتلو علیهم آیاته، الله وایي داسې پیغمبر مې ورته راولېږه چې انسانو چې هغه د دوی په ضروریاتو پوهېده چې زما احکامات پې ولولي. ویزکیهم، هغه دی پاک کی د شرک نه، د دې تزکیه نفسو کی. ويعلمهم الكتاب والحکمه، او دې ته وښیي هغه کتاب چې د کتاب نه مقصد قرآن دی او د حکمت نه مقصد احادیث دي، چې د احادیث بیا د قرآن شرح ده. وان كانوا من قبل في ضلال مبين، د دې نه مخکې د مکې دا خلک پوهېده نه، دي نه پوهیو په څه باندې؟ په دین باندې. واخرین منهم لما يلحقوا بهم، او هغه نور خلکو چې دوی ورسره ملو شوي نه دي، چې هغه د دین مخکې تېر شوي دي، چې هغه یهود و نصواره دي، هغوی هم دغه شانتې ناپوهه او موږ ته پیغمبران راولېږل. دا د الله طریقه ده. وهو العزیز الحکیم، الله زورور دی او حکمت والا دی. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، او دا علم چې دی دا د الله پاک د طرف نه یو ښکاره فضل دی او کوي په هغه چا چې ارادې ورته وشي. والله ذو الفضل العظیم، الله خاوند د فضل لوی دی. چاته چې الله علم ورکي نو هغه په دین باندې پوهېږي. ځکه چې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حدیث مبارکه دی چې الله چاته د نیکۍ اراده وکړي نو تفقهوا فی الدین، په دین کې ولا فقاهت ورکي، په دین کې ولا پوهه ورکي چې هغه خپل زندگی د دین موافق کي. لکه خلفای راشدین شو چې هغوی صرف او صرف د امت سوچ کړی او د ځان سوچ یې چاته نه وکړی. ستا د ملک د دې په باره کې ټوله دنیا دا وایي چې د دې نه اعلی ملک بل نشته، ځکه چې په نورو ملکونو کې تیلي ګیسي زراعتي یو سی بل سی په دې کې هغه غونډ پیدا کېږي، لیکن د دې چې کوم هغه طبقه هغه حکمرانه ده هغوی صرف د ځان سوچ کوي، د امت سوچ نه کوي. او خلفای راشدین کوم خلک وایي به د امت سوچ کوو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو ورځ خپلې بیبي ووایي چې یاره لږې خوږې ته مې زړه شوی دی، یعنې وامه چې د اوړو لږه الوا مې پخه کړې. هغه غلی شو، ورته یې سره غږ ولګو. هغې ته به چې د بیت المال نه به کومه خرچه راتله نو د هغه خرچې نه به هغې موټي موټي جمع کول، نو په 10مه یا په 12مه ورځ باندې حضرت ابوبکر صدیق ته د اوړو الوا کېښوده او ورته وایي دا کوم ځای وه؟ هغې ورته وایي دا چې موږ ته کومه وظیفه میلاویږي د هغه وظیفې نه ما موټي موټي سیوا کوله، نو وایي نن به ترې دا پخه کړه. ابوبکر صدیق ورته وایي ښه. لاړ صحابو ته ووایي وایي د بیت المال نه چې ما ته کومه وظیفه میلاویږي وایي د هغې نه موټي کم کړي، وایي زمونږ د هغې نه په کمه ګزاره کېږي. مقصد دا دی دا سیوا راځي، ځکه پکې سیوایي د مستۍ سیز پوخ شو، د ضرورت سیز نه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې پارلیمنټ کې ناست صحابه وایي د ده دغه چې کومه ده دا وظیفه ډېره کمه ده، دا وله سیوا کوو. نن سبا خو زمونږ اسمبلي وایي ممبرانو لم پنشن وکړي، ځکه چې وایي دي عادت شو د مراعاتو، نو وایي سرکاري سړي به پنشن نه لي، وایي ممبر به پنشن نه لي، وایي دی به بیا څه کوي وروستو، او وایي دله تنخوا کې اضافه وکړي نو د پنشنر خواړو اضافه نه کوي، او د عام هغه 10% هم په مشکله وکړي او هغوی له 200% وکړي. نو چې ولې سیوا کړه نو بیا صحابه وایي دا بوس هغه ته وایي څوک چې موږ دله تنخوا سیوا کړه. ټولو مشوره وکړه، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته به ووایو اخو د هغه لور هم ده، خو امهات المؤمنین هم ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده، نو هغه به یې لحاظ وکړي. ابه ورته ووایي چې حفصه رضی الله تعالی عنها ورته ووایي چېرې دغه شانتې صحابو دا چل کړی دی، ستا وظیفې سیوا کړې ده. نو تاریخ لیکي وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غصه شو، ورته یې په ما نوي کارونه کوئ. دا خو یو طریقه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت نه را روانه ده، چې کومه مقرر ده هغه مقرر ده. تاسو څوک یې چې زما تنخوا سیوا کوئ؟ ما به د پیغمبر او د الله نه څه خلاصي. نو ته وګوره د هغې خبرې موږ تر اوسه کوو، د هغې هغه زندګي څنګه تېره شوه او د هغې په وخت کې د مخلوق کوم حالت و. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام والله ذو الفضل العظیم، الله خاوند د فضل لوی دی، خو چې څوک د هغه د دین
د هغې پیروکاري کوي. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. دا څوک وایي؟ الله یادوي. امام نصفي صاحب یو ډېره ښکلې خبره دې ځای کې کړې ده چې مفتي شفیع صاحب د معارف القرآن کې روچته کړې ده. وایي دا بې علمه مولیان یادي چې هغې سره د پوهې نه ناپوهه کارونه کوي، غلطې فتوې ورکوي، غلطې مسلې کوي، غلطې خبرې خوروي، په هغه خپل علم باندې په خپله باندې عمل نه کوي. الله وایي هغه څوک چې ما وله تورات ورکړی او هغوی په تورات لم یحملوها، تورات باندې عمل ونه کو، نو کمثل الحمار. الله پاک د دې نه مخکې ذکر چې کوم دی غالبا په سورې مائده کې د دې ذکر کړی دی کمثل الکلب، په شان د سپیو، او دلته کې الله وایي کمثل الحمار، په شان د خرو. یعنی مقصد دا دی چې کوم یو انسان کوم یو څیز ساتي، کوم یو څیز سره مینه کوي، نو د هغه خویونه پکې پیدا کېږي. د الله پاک چې دا سپي او دا خرو او دا ګیدړان او دا پیشوګان دا حرام کړي دي، دا په دې وجه باندې چې راځي هغه عادت په انسان کې راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي څوک چې ګډې ساتي هغه عاجزته به وي، او څوک چې اوښان ساتي هغه مغرور وي. ځکه چې ګډه ډېر غریب څیز دی او اوښو ډېر مغرور څیز دی. نو هغه اثر چې کوم یو څیز سره مینه کوي نو او ساتي یې، نو د هغې اثر پکې کېږي، نو چې بیا یې لا خوري نو بیا خو به خود پکې هغه اثر کېږي. نو الله وایي د دې یهودیانو مثال د خر دی. ولې؟ دی صرف یحمل اسفاره، بوج برداشت، بوج محسوسوي د کتاب. دی ته دا پته نشته چې به دې کتاب دا څومره قیمتي کتاب دی، نه دی وایي یاره دا بوج دی په موږ باندې پروت دی، صرف بوج یې برداشت کوي. نو هر هغه انسان چې هغه یو کار کوي او بل ته وایي په خپله پې عمل نه کوي، نو د هغه مثال الله وایي هغه مثال د خر دی چې په خپله ترنه فایده نه اخلي. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، ډېر ناکاره دی مثال د هغه قوم چې دروغ ګڼي احکامات د الله. والله لا یهدي القوم الظالمین، والله پاک لار نه سموي ظالمانو ته چې د الله حکم علي نه. قل حضور ورته ووایه یا ایها الذین هادوا، ای یهودیانو، ای بنو نذیر و بنو قریظه، ان زعمتم انکم اولیاء لله، که ستاسو دا خیال چې تاسو د الله دوستان یې من دون الناس په ځای د نورو خلکو، چې تاسو وایئ موسی علیه السلام زموږ په ځای قرباني ورکړې ده او څلوېښت ورځې به عذابېږو، نو فتمنوا الموت، دلته خو ستاسو تشې رسوایي ده. کله اول نه د مدینې نه وباسلی، بیا د خیبر نه وباسلی، خدای خبر چې اوس به د سره څه چل کوي، بیا خو تاسو له مرګ پکار دی. ان کنتم صادقین، که رښتونې یې مزې به وکړې. الله وایي ولا یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، هېڅ چېرې به دې مرګ ونه غواړي د خپل عمل د لاسه، چېرته وي خپله چاړه په اوبو کې ښکاري، دوی ته پته را دا دوی هسې غټې غټې وایي. والله علیم بالظالمین، الله پاک ښه پوهه دی په دې ظالمانو باندې. قل حضور ورته ووایه ان الموت الذي تفرون منه، تر څو به تښتې، تر څو به د مرګ نه تښتې، تر څو به ځان له دوکې ورکوې. که تاسو د مرګ نه هر څومره وتښتې فانه ملاقیکم، دې به سره ملاقات کوي. د ده نه چې تګ تېښته نشته دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا مرګ په سړي پسې داسې ګرځي تر څنګه چې انسان پسې دا تستکملو رزقها، لکه څنګه چې ده پسې دا خپل رزق ګرځي، د ده چې څومره نوړی او څومره اوبو او څومره قدمونه پاتې او ده پسې ګرځي، دقه شانته ورپسې دا مرګ هم ګرځي، دی خطا کېږي نه. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، بیا به واپس کړی شئ په غیب او په ښکارو باندې پوهه خدای ده، فینبئکم بما کنتم تعملون، اب تاسو خبر کړي ستاسو په عمل باندې. یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. ای مؤمنانو، کله چې د جمعې اذان وشي نو د الله عبادت پسې سعی کوئ، د الله عبادت لځئ، خرید و فروخت پرېږدئ که چېرې تاسو پوهېږئ. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. او چې مونځ شي نو بیا د الله پاک په ځمکه کې خواره شئ، او چې الله ستاسو د معاش دپاره کوم څیز مقرر کړی دی چې ستاسو روزي ده د هغې تلاش وکړئ. دلته کې یو خبره پکې کوو، مفسرین وایي د دې سعی نه مقصد منډه وال نه دي بلکې تلل دي. او د دې وجه څه ده؟ د صحابو په دور کې خلک به د سهار وختي وایي به بل څه کار نه کوو، جومات ته به راتله، جومات کې به ناست وو د لمونځ په تمه باندې. نو چې کله هغه وخت تېرېده نو دوره په خلکو کې سستي راتله، نو بیا به خلک چې کوم دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دور چې راغی نو خلک به صرف د بانک په وخت کې راته، او بانک به څه وخت وي، دا چې موږ یې څنګه وایو داسې به یې نه وي
چې کله به د ماسپښین ټیم داخل شي نو بانک به ووایي نه خلک به راته. نو د دې نه مقصد هغه بانک دی. دا چې مونږ اوس کوم طریقه جوړه کړې ده دا طریقه د عثمان رضی الله تعالی عنه طریقه ده او په دې باندې ټول علما متفق دي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به وي تاسو زما طریقې راټینګ کې او زما د خلفای راشدینو طریقې راټینګ کې. نو د هغې اجتهاد چې کوم دی هغه صحیح دی هغه بدعت نه دی. نو عثمان رضی الله تعالی عنه ته چې د خلکو دا کمزوري معلومه شوه نو هغې دوه کاره وکړو. یو د جمعې دا خطبه چې کومه وه دا د مونځ نه پس وه. د جمعې مونځ به یې وکړو لکه د اختر په شان دی بیا به یې وروسته خطبه وي. دا دې ځای کې چې کومه خبره اوس مونږ کوو چې الله پاک وایي چې وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نو دا د هغه دور خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی چې کله مال تجارت وویني او دی د هغې هغه اعلان وویني چې دا په مدینه کې چې کوم دی نو د قحط غونته کې صورتحال او حضرت دحیه بن خلیفه الکلبي چې دحیة القلبي ورته وایي هغه وخت کې مسلمان نه غیر مسلم و د هغه قافله راله. نو مسلمانانو دا خیال وکړو چې موږ خو د جمعې مونځ کړی دی خو خطبه پاتې را او خطبه خو واجبه نه ده دا خو سنت هم نه وه په هغه ورځو کې دا خو مستحبه وه. نو دا خو استحبابي کار دی. نو 11 یا 12 تنه پاتې شو نو ټول لړو په غلۍ پسې. نو الله پاک په هغې باندې زجر راولېږو. نو د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې هغې دا دوه کاره وکړو چې یوې هغه بانک را لنډ کړو پکې وقفه لږه پرېښوده لکه دا مونږ چې نیمه ګنټه پرېږدو یا 3 پاوه پرېږدو د جمعې په ورځ باندې د بانک او دغه ترمنځ د دویم بانک ترمنځ او دا مفسرین وایي چې د دویم بانک ته مقصد دا نه دی چې د دویم بانک چې ته وایې خو ورپسې مونځي نو د هغې نه پس به ته جومات ته څنګه راځي. د دې نه مقصد لومبنی بانک دی. نو دا بانک دا عثمان رضی الله تعالی عنه را لنډ کو چې په دې کې نیمه ګنټه یا 3 پاوه وقفه پرېږدي نو خلک به دې له راځي ټول ورځ دې لګیا خلک کمزوري شوي دي خپل کارونه دي کوي. او خطبه هغه یې د جمعې د مونځ نه رامخکې کړه چې دا خطبه ضروري ده د جمعې د مونځ نه مخکې به خطبه وي نو مونځ ته به لازمه نثارېږي چېرته به ځي نه. نو په هغې باندې عمل دی او هغه چې کوم دی نو په هغه کې چې کوم دی په امت کې رایجه شوه. الله پاک وایي قل حضور ورته ووایه ما عند الله خیر من اللهو. تاسو که د الله عبادت ته ایثار شوئ تاسو که د الله عبادت وکړو او د دنیا دا چې مونږ چې کوم دی نو سار چې زه په خپله باندې ځمه د ساري مونځ له نو زما مقتدیان رواني څوک غر نه رواني او چا پاکټې په مخه کړي زه جومات ته ورشم او هغوی خپل روزګارونو پسې ورشي ما پسې یا 1 کس ولړي یا 2 کس ولړي. الله پاک وایي دا خو دله زه در کوم نو که چېرې تاسو ما رضا کړې به درته زه اسان کړم بیا به ورپسې غرونو کې او بیا به ورپسې پاکټې نه ګرځوې زه به دله کور ته راولم. والله خیر الرازقین. الله پاک خیر الرازقین غوره رزق ورکوونکی دی. د الله نه وغواړئ د الله په احکاماتو باندې پوره عمل وکړې نو الله پاک ورته دنیا و آخرت دواړه سر. بسم الله الرحمن الرحیم.